پرون خو چا راته وي چې بیخیلو کې یو مفتي صاحب دی هغه ویلي چې په ما باندې د خپله ښځه طلاقه شي چا راته قضا عمري ثابته کړه نو ما چې بس ښځه په موږ باندې ډېره محترمه کني دا اوس مرپسې کتابونه راوړه او دستي ورباندې طلاقه شوې وای دومره غټ چیلنجونه غورځول پکار نه دي ښه مه داسې وایې چې دا بدعت دی مه داسې وایې چې ښځه راباندې طلاقه شي که چا ثابت کړه او اوس مه که د دغه کتابونه ستاسو ثابت کړه نو بیا به د ښځې متعلق څه حکم لګی ته لږ پکار دی چې سړی تپوس وکړه علم باب ډېر زیات لوی دی تاسو نه چې علم سمندر دی دغه څه مقصد بعضې سب عالم ته معلوم وي بعضه به نه معلومه نو لحاظه قضا عمري په باب کې نور ملایان تاسو سره شف کا اوزار ته سم شفتالو یم ورته ښکاره کوم یا او جلد او صفا انشاءالله لیکم زه ستاسو ته ښایمه چې قضا عمري بدعت نه دی قضا عمري ناروا کار نه دی خو دې نه مخکې یو څو خبرې یادې کړې اوله خبره ده قضا عمري چې دا زمونږ او ستاسو چې دا قضا عمري کوو احتیاط په طور باندې کوو څه شي باندې تاسو لږ جواب راکړئ څه شي په طور باندې یو دویم نمبر خبره دا زده کړئ چا نه چې په کال کې مونځ قضا شي یا په غونډ عمر کې تر مونځ قضا شوی دی هغه باندې مونځ قضا راوړل فرض دی قضا د مانځه پر راوړل څه دي دی بیا په قضا عمرو باندې نه خلاصېږي درېیمه خبره دا زده کړئ قضا عمري څه مقصد دی قضا عمري معنا دا ده مونږ وایو چې چا نه مونځ قضا شوی دی هغه به د مونځ قضا راوړي په قضا عمرۍ باندې منځونه نه راګرځي چا نه چې مونځ قضا شوی دی دوی به څه شی کا د مونځ قضا به راوړي قضا عمري ولې شي حکمت پکې دا دی قضا عمرۍ کې چې مونږه کالو سر منځونه کړي که مونږ نه په څه منځو کې کړي دي قضا شوي نه دي ګوره خو که مونږ نه په دغه منځو کې څه کمی راغلی نقصان راغلی نو مونږ په دې قضا عمرۍ باندې د هغو منځونو نقصان او کمی پوره کوو ګوره کالو سر منځونه کړي که مونږ نه په څه منځو کې کړي دي قضا شوي نه دي ګوره خو که مونږ نه په دغه منځو کې څه کمی راغلی نقصان راغلی نو مونږ په دې قضا عمرۍ باندې د هغو منځونو نقصان او کمی پوره کوو ګوره دغه خلک عوامو ته څه سوچ ورچي عوامو ته چې بریلیان چې قضا عمري کا نو دی وجنېږه چې بریلیان خپل عوامو ته چې تاسو ټول کال منځونه مکړئ آخر په دې رمضان په دې جمعې باندې به تاسو قضا عمري وکړئ او ټول منځونه به چې دی راوګرځي څه خبره پکې نه دا خبره غلطه ده که څوک هم په دې طور باندې قضا عمري کوي چې زه د قضا منځونو پوروالی پکې راوړم قضا منځونه مه پوره شي دا غلطه خبره ده دا بدعت دی دا ناروا کار دی دا د خلاف شریعت کار دی ګوره لازم وایمه مونږ صرف هغه کمای نقصان پوره کوو چې کوم زمونږ نه په کالو سر منځونو کې راغلی څلورم نمبر کومو فقهاو چې قضا عمري ته د بدعت نسبت خو چا نه دی کړی خو د کراهت نسبت ورته علامه شامي وغیره کړی دی زه دا جواب کوم انشاءالله العزیز صحیح به وي څلورم نمبر کومو فقهاو چې قضا عمري ته د بدعت نسبت خو چا نه دی کړی خو د کراهت نسبت ورته علامه شامي وغیره کړی دی زه دا جواب کوم انشاءالله العزیز صحیح به وي